الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودسکی مسواک ویل د سنت دی سنت موقدا دی سنت موقدا اغه سنت دی چې کوم سنت باندې کوم عمل باندې حضور مبارک اغا همیشواله کړی یعنی همیشہ مسلسل حضور مبارک کوم عمل کړی ایت سنت موقدا دی مسواک د چشي په چار د مسواک دی بوټي او هغه بوټه چې هغه تریخ شانتي وي لکه عموما کوم اسم مسواک استعمالیږي د کلین او د زیتون وغیره وغیره په هر حال هر هغه مسواک چې بوټي هغه مسواک چارته که چیرې مسواک نه بیا ګوته د قایم مقام د مسواک خولې کې مسواک په زوی ګوته ویل کله مسواک موجود نه دا هم قایم مقام د مسواک ځکه حضور فرمایي الاصابع تجري مجرى السواک اذا لم يكن سوا کله چې انسان سره مسواک نه نو د ګوتې د مسواک شار کوي دا حضور مبارک نه دا ثابت دي او بعضې اوقات کې مسواک وي او مسواک استعمال نشي کولی بعضې مشرونه غوښونه نه وي صرف اوری وي نو که هغې کې مسواک وایي نو مسله جوړوي نو دې وجې که چیرې داسې څه مانع موجود وي یا څه تکلیف وي نو ګوته ویل د قایم مقام دی مسواک ده خو دا ګوته هغه ټیم کې یو عذر په بنیاد قایم مقام دی مسواک ده که چیرې مسواک موجود وي بیا قایم مقام دی مسواک نه ده هغې نه ماسوا برش استعمال څنګه ده برش استعمال جایز ده خو دا به کسې دا برش کوم ویشته دي دا د خنزیر خو نه دي که خنزیر وي ویل قطعا حرام دي او که مشتبه وي بیا هم جایز نه ده او که چیرې پته وي چې د ویشته د مشتبه شي نه دي د خنزیر نه دي بیا دغه برش استعمالول به طور صفایي د خولې دا جایز دي ها که چیرې مسواک نه وي هغه ټیم کې برش استعمالول هم په طور صفایي د قایم مقام دی مسواک